لپاره 3 مليان را پاسېدل. حافظ ابن رجب حنبلی، حافظ ابن قیم حنبلی او حافظ ابن تیمیه حنبلی. د حنبلو مسلک د محدثینو د اکثرو او د ثلثنا او شوافی او احناف عام متکلمینو طریقې اختیار کړل. نو احناف، شوافی، مالکیان دا شاعره دي او د حنابلو یو ثلث اشاعره سره مرګري دي متکلمینو سره او د ثلثین د محدثینو سره مرګري دي. ابن تیمیه، ابن قیم او ابن رجب دا ډلې سره دي چې کوم محدثینو سره مرګري. علامه ابن حزم ظاهری دا متکلمینو مرګري. ابن الجوزی حنبلی دا متکلمینو مرګري. دا صرف یو اصطلاحي جګړه وي تعریف. ای پدې پیدل چې حدیث جبريل خو دلالت په جدای کوي. ځکه تاسو په ما سره شې مل ایمان مل اسلام او جعل كل ذلك كله دينا یعنی معرفت د هر یو جدا جدا دته دین ویل. نو جواب د امام بخاری مقنع نه ده. حافظ ابن رجب حنبلی را ولارش او حافظ ابن قیم و ابن تیمیه. دیوی سیدہ حدیث تا جبریل دلالت پا فرق کئی فرق منصوص تی نسان خواهی دا فرق مقاماتی دی نه فرق واقعی. وی قیده دارا چه دوا مترادف کلمی وی نو چه جدا جدا ذکری نه دا یو معنی دا بلمی او دا یو نا مراد بلمی او چه دوارا پا یو زیراشی پا یو جمله که نو تی معنی که فرق وکه چه جدای پکی راشی او تکرار وانشی. نو دلتا ایمان و اسلام چونکه پا یو ذل ذکر شو نو حضور مبارک تعریفات جدا کرا کنی دا چه جدا شی نو بے حقیقت یو ده مدا فرق مقاماتی ده عارضی ده نه فرق واقعی و حقیقی. دا دی مثال دا سے دے لکه لفظ دا فقیر و دا مسکین هر یو چی ذکر شنو مراد تینا بلم دے. لکه خدای وی فی طعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون علیکم او کسوتم او تحریر رقبه. مساکین مراد فقرام دے. او خدای وی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغنی. نو فقران امراض مساکینم دی. او اطعام فی یوم ذی مسغبتی یتیما ذا مقربت او مسکینا ذا مطربه. مسکین او فقیر یو شی دی. خدای وی اما السفینة فکان لمساکین یعملون فی البحر وفارضت عن عيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا. لدي مساكين نمراد فقرام دي. مسكين و فقير یو شی دي و چه جدا جدا ذکر وی چه یو تی ذکر شی نمراد تینا بلم دي و چه بل ذکر شی نمراد تینا بلم دي. خو که دوارا پا یو جمله کی رالت نو تبه فرقو کی عارضی. نمیس فقیر باغا چاہتوے چه شین لری او مسکین باغا چاہتوے چه سشی لری خو نصاب تنرسی. یوزے کم دے دی خدای وی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها.
نو خدای فقراء و مساکین دواړه په یو آیات کې ذکر کړی. مراد د فقراء نه من لا شیء لهم او مساکین من کان عندهم شیء ولكن لا يبلغ قدر النصاب. نو فرق د فقیر او د مسکین هم د عارض د وجه نه وکړو چې په یو ځای ذکر وکړو. کنی دواړو منځ کې فرق نشته چې چرته فقیر ذکر د مراد ته نه مسکینم او چې چرته مسکین ذکر د مراد ته نه فقیرم. خو که دواړه په یو آیات کې ذکري نو د یو به یو معناو کې او د بل به بل معناو کې. نو دقه شان حدیث د جبریل کې ایمان او اسلام په یو ځای ذکرو د دې وجه نه مراد د ایمان نه عقاید شو او مراد د اسلام نه اعمال شو. نو دا فرق مقاماتی دی عارضی دی نه فرق واقعی او اصلی. نور ځینو کې شرط ایمان ذکرې مراد ته اسلام هم دی او چې شرط اسلام ذکرې مراد ته ایمان هم. نو دا متحد دی په اصل کې په حدیث د جبریل کې جدای راغلی د عارضان. نو فرق مقاماتی دی نه فرق واقعی. دا سوک وی دریوان حنبلیان حافظ ابن رجب حنبلی دا ریاض الصالحین شرح لکل دلیل الفالحین او دا ابن قیم شاگرد او حافظ ابن قیم او حافظ ابن تیمیہ رحمهم اللہ. دمرا زمنان در خبر یاد علاره چه دا سلور وار فقهاو دا مذاہب و علماء چی دی که پا اختلاف پا عقیده کی پا بعض خبرو کی که پا فروع کی و یو بلتے باطل ندی ویلے او یو بلتے پا غلط ندی ویلے او پا یو بلے حکم دا مبتدی و دا مشرک ندی لگولے پا خلاف دا غیر مقلدین غیر مقلدین دی مذاہب اربعو تا باطل ہوئے او دیتا مبتدعان وی بدعتیان او فقه تسپگوی او دا دا امت علماء وی ٹکل پا غلط تیر شوی دین تے ضرر رسول دے. نو پا دی بدی شی زمون دی سلور وارو مذاہب تا غلط او مذاہب خپل کور کیو بل تا غلط نوی ٹکل شیر و شکر ذکر اختلافی مسئلوں کے په اجتهادي مسائلو کې په دې کې یو بل ته غلط نشي ویل کېږي. بیگامی کتاب کہتا شیخ عبدالقادر جیلانی مشهور بزرگ غنی کتاب ناوی که یو حنفی و نکاح تړي دی او خود بلا ولی دا نور مذهبونو کې صحیح نه یا یو حنفی مثلث کی عصیر العنب مثلث دا نو ورته حرام وي احناف جائز وي په دې به حکم نه کې ځکه دا مجتهد فی مسائل ټول ائمه دی ولا هدا دي نو دا غیر مقلدین دا فتنه چې نه دا فتنه پدې نه چې دی په مذاهبو کې ټول ته باطل وي حکم په سخت لګي نو دې جهال نه نو څومره په عقاید او مسائلو کې خلاف خو یو بل ته باطل نه دی ټیک تا اجتهاد دی. نه سره وته ده ته نو دا حافظ ابن رجب حنبلی د ابن قیم او د ابن تیمیه رحمهم الله جوابونه شو. حافظ ابن تیمیه ابن قیم ډیر مسائل کې زمونږ غي سره خلاف ته خدا عقیده ده چې اولیاء الله ډیر لوی اولیاء او علما او صالحین دي او مسائل کې اختلاف راځي. کانا من کبار اولیاء الله اولیاء الله مونږ ټول احترام کو
او ټولو ته پاکان هسته و. توجیه د ابن رجب او د ابن تیمیه او د ابن قیم رحمهم الله دا توجیه صحیح ده، دا توجیه صحیح نه ده، ځکه چې دا دواړه خو په یو جمله کې نه ذکر، نه د دواړو تپوس په یو ځل شوی دی د سید الکائنات ته. دا خو ورته نه دی ویلی شوی چې یا رسول الله مل ایمان و مل اسلام، تپوس ته دا شوی دی مل ایمان، نو ایمان ځان له ذکر دی، نو دواړه یو ځای کوم دی ذکر دی. ان حضور مبارک عالم غیب دی چې هغه ته دا پته وي چې اوس پران ورستو د دې تپوس کوي، بلکې هغه سائل نو پیژنده چې دا څوک دی چې جوابونه وکړل وي ته ورشي وګوره چې بار یو کته سړی نو وي دا خو جبرئیل او حضور مبارک وي هر ځل چې ما راغله ما پیژندل دی، خدا ځل پدا سے وځه کې راغی چې ما مونږ پیژن. نو نبی کریم سائل نه پیژندلې، نو دا ورته رقم دی نه معلومه ده چې اوس پرانه د اسلام تپوس کوي. نو هغه خو یو جمله تپوس کړي مل ایمان، او تپوس په ما د پاره طلب د حقیقت. نو دغه توجیه کولې نه د ابن قیم خدا دلته نه جاری کیږي. د دیو جن حافظ ابن حجر بخاری په شرح کې آخری بحث چرار نه چھوړی ناوي په قرآن او په حدیث کې په یو بل اطلاقات راغلي د ایمان او د اسلام، خو د یو بل مفهوم جدا شوی دی، تعریفی جدا شوی دی، حقیقت جدا شوی. امارته حقیقت کې ټولو عالم محدثین کرام کو متکلمین اعظام ټول اهل سنت والجماعت، خو واسطه وا د چا سره واسطه راغلی و نه یو تعبیرات اختیار کړی دي، د چا بل سره د متکلمین واسطه د خوارج او د معتزله سره وا چې هغه څوک عمل نه کوي د ایمان نه خارج دي، ځکه عمل جز دی، رکن دی، او انتفاع د رکن مستلزم انتفاع د کل دی باوینا رکن او جز دا سے نہ دے لکه تاسو چې وای بنیاد د ایمان په تصدیق ته نو چې زړه کې تصدیق وي موږ ورته کافر نه وایو اگر چې مونږ او د سنت نو معتزله او خوارج تصدیق او عمل دا څنګه په یو مرتبه کې ګڼي، ځکه دا اساسي او قاعده په ازو کې دا چې دا متساویت الاقدام په نسبت سره مجموعه. نو چې څنګه په تصدیق په ختمېدو ایمان ختمېږي، ناغي به د عمل په ختمېدو ایمان ختمېږي. دا د معتزله خوارج متکلمین وینا داسې رکن او جز نه دي زناورو، ایمان نوم د تصدیق ته د عقیدې دی، دا ټیک ته دا مطلوب دی په شرع کې او تقاضا د ایمان دا او لوازم د ایمان دی. نو د دوی واسطه چونکې معتزله او خوارج سره وا اعمال ته ارکان او جز نه وي او دغه شی دفع کو، او د محدثین واسطه د مرجعه سره مرجعه وی کې یو کنه کې لسپین ساته لکه د پاکستان لیډران بی خدام نه وي کزری سپین ساته له خو به نو محدثین وینا چې څنګه لسپین ساتل ضروری دي نو عمل هم ضروری دی، منځ او دسم ضروری دی. دا څنګه چې د جنازو پسخات به امام صاحب خلاص کی جنت فردوس ته بده ورسه د دې منځ کو نو د او داسو کاته د اړې در باندې تیرې کې صابونه ولګوي ز فردوس ته لا دا دهره د منځونو شو، دا دهره د روجو شو، دا دهره د قسمونو شو، دا دهره د زکات شو نو وینا تیشل به غیرت پر اسقاط نخلاصه حمامان ولا حیلی جوړی دا زناور. محدثین کرام وای چې نه
پتش عقیده ٹھیک تا عقیده خپل خبره خمون زوده سم ضروری دی داموه چې بدلو سپین ساته نو دوی اعمالو اهمیت ورک په مقابله د مرجعو کې او هغه اعمال د تصدیق د درجې نه کم کړل په مقابله د معتزله او د خوارج کې امر طویل مقصود ټول دفاع د اسلام نه او حفاظت د حریم د اسلام خپل کور کې تعارض او تناقض مقصود نو لکه مرتبه یو وطن د اسلامي سوک فوجای غاړه ته متوجي شي روس ته او سوک دی خوا متوجي شي چین ته نو د دوه فوجانو میانس کې شار راشي او د دوه مقصد یو دی چې حفاظت د ملک اسلام شي او سوک د یو دشمن مقابله کوي سوک د بل نو داستا سو سبق خلاصه شو نو امام بخاری جواب پہ مقنع نه ده خاص حدیث د جبریل شرح ته ګوره دا مختصر روایت ته په مسلم شریف کې وګد روایت هغه وګد روایت په مشکات په سر کې ویل شوی تاسو به ویل دیتا ام السنن او ام السنت وای ځکه احکام پکې د شریعت ډیر راغلي او په آخري زمانہ کې د حضور مبارک راغلی یو لس ورځې مخکې د وفات حدثنا مسلم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي ذر عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوم الناس حضور مبارک سرگن ناس تو یو رس خلقتا پا دنکاچا ناس تو سرگن اغید مبارک دا پارا یو دنکاچا جوڑا کروا ذکر اغا با یو شانت ناس تو نو سائلین چی دا بار نبراتل اغیب پا اشتباہ کے پریواتل ناغی صحابہ ورطے قربان تاصل لبلگوچت زی جوڑ کو چیو خوٹب المنتم خکار ہے او دا بار خلق دا پارا سبب دا اشتبانی پوچت دن کاچا با ناست دا درس و چتوالم دا غین ماخوز دا نکو یو معلم او مرشد دی برا ناستی نو دا پا تکبر کنن داخل نو یوم نو کان بارز امکان نبی سلام بارز یوم للناس یو رس سرگن ناستو خلق تا پا دن کاچا فاتح رجل یو سره رائے دا بدل راشی جامع سپینوی مشکات کی ومیلی او اختی تورو نپی دا گرد و غبار دا سفرو نچاپی جانده جامو تم کتل صاف سترہ لکه دغی کور نچی روتی خوچ دیتا گورو چی یو کسی نپی جانی نو معلومیگی دا چی مقامی سڑی خونه ده دا بار نو طولا وزا رفع دا ناشناوالی او دینا معلومیگی چی اولیاء سرم علم غیب نشتا دکا صحابون الوی اولیاء سوکشتا قسم دے که دا طول جہان اولیاء را جمع کی نو دا یو ادنا صحابی درجه تا نرسی او دا طول صحابه اولیاء تخلی بعد سنو خی پا کشف فاغز ونی شیره او نا دا غی پا اختیار کی او نا ار وقت انبیاء کرامو تا اطلاع الغیب رازی فاغار وقتنی نه دا غی په اختیار کی دا خدای دا طرفه نو صحابه کرام ناس اوس خدا بریلیان وای یو پیر علی پیروی چې دې د خدای د نطفینم خبري چې کوم وخت داخليږي رحم ته چې دې نه بسړې پیدا کیږي جنه یو خدای وګار کبوردار درو جن دا خدای صفت دی په خپل ذهن کې خدای پاک معطل فرض کړل چې هغه ناشته په عرش او دا کارونه ټول اولیاء او تعالی کړی ته ځامن ورکاوه ته لور ورکاوه ته باران ورکاوه ته دا شل کا د خدای معاملې قیاس کړي د دنیا په بادشاہ او په وزیران
لکه دنیا وزیران چې د بادشاہ اعانت کی ارسه ته نشي رسیدي نو دغه شان د اولیاء مې اعانت کوي د خدای پاک ارسه ته نشي رسیدي ولله المثل الاعلى. یو دل ناس تو فاتا فقال مل ایمان او د سره اسلام تپوس کړی دس وجودا تپوس ته نو سید الکائنات ته پته لګی چې مخکې برانه ست تپوس قال مل ایمان ایمان ستوي قربان کني ټول مسلمانان دي خدا سے جامع معنی تپوس ته کوي چې دوی واضح او خلاصه د ټول دین زدک دا دین باندې دوی ستریش کال دوی اعمالو کو مستمر او په سو الفاظو کې ورته خلاصه خي لکه استاد چې سبق خو خي او به په اخر کې خلاصه وخي زمانه سبق دا درې خبره خلاصه دي آیا دولو د پاره آسان شي او ذهن کې کنټرول ورته قربان ایمان ستوي قال ان تعبد الله كما قال ان تؤمن بالله وملائكته ان تصدق ایمان خو تصدیق دم دے حقیقت کې تپوس په اعتبار د متعلقات سره کوي چې ایمان تصدیق ته وای په خدای او په ملائکو او په ملاقات د خدای پیشه د خدای ورسول او پر رسولان او تؤمن بالبعث بعث سره تؤمنو زیات که ذکر د بعث د قیامت عقیده یدا مؤثر دی په اخلاق او په عقاید نو دې سره دوباره تؤمنو. حافظ ابن حزم وی ابن الجوزی رحمه الله که سړی 15 منټه تصور د آخرت دروازه کوي دنه بلوي ولی الله جوړ شي د آخرت تصور دا معنی د ټول جرائمونه ځکه دې سره تؤمنو وی تؤمنو بالبعث او عقیده بلري یقین بلري تصدیق پکې د دوباره پورته کېدو. نو ورته وی قربان صدقتا رښتیا دی وې نو مشکات حدیث وکړه چې وی په مونږ به تعجب کو چې یو طرف ته تپوس کی بل طرف ته تصدیق کوي تپوس علامه د دې چې د ته نه دی معلوم او تصدیق علامه د دې چې دې ته معلوم دی نو ټول وزره په ناشنا فعجبنا نسأله ويصدقه يسأله ويصدقه بیوی قربان مل اسلام ستوئی قال ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا د خدای عبادت بکې صرف او خدای سره به اس قسم شرک نکي شیئا صفت د مفعول مطلق نو مفعول مطلق دو قسم راوتیش یا به مصدر راو باسي یا به مفعول به راو باسي ولا تشرک به اشراکا شیئا مفعول مطلق شو خدای پاک سره باعث قسم شرک نه کې نه شرک په ذات نه شرک په صفات نه شرک په عبادت نه شرک په استعانت د خدای سره باعث قسم شرک نه کې یا صفت د مفعول به رو باسه ولا تشرک به شیئا اس چیز با خدای سره شریک کینا نه ولی نه پیغمبر نه ملائکه نه علماء نه بزرگان نه اولیاء نه بلسو ولا تشرک به شیئا خدای سره به اس چیز نه شریک کی نو دا مفعول به شو یا مفعول مطلق کا صفت د مصدر کا ولا تشرک به اشراکا شیئا اس قسم شرک بنا کې د خدای سره شرک خدای نه بخ بجميع انواعه وتقيم الصلاه منذ بدر دا څنګه وایي چې ورته صلي وتقيم الصلاه د منذ درول دی ته وایي چې قوم او جلسه او هيئت د صلات به پورا ادا کړي وتؤدي الزکات المفروضه او فرض زکات ورکړي وتصوم رمضان بچي امرته صدقتا حجم ذکر دے بعد روایت ذکر دا آخری زمانہ قال مل احسان و احسان ستوئے
قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. چې داسې عبادت د خدای کې لکه چې تی وینې او که تی نه وینې نو خدای پاک تا ویني. دو خبرو ته خیال لرئ. اول دا د احسان تپوس ته څه لکئ باعث ته دې څه نه عالم الاحسان د اسلام او ایمان خو حقیقت دی او تپوس یې پکار د احسان څه له تپوس کوي. دویم د جواب تحلیل څنګه دی جواب ورته څنګه حضور مبارک وکړو. نو علماء وایي چې مل احسان د احسان د تپوس باعث په خبرې دی. اول خدا و چې تا ایمان او اسلام بیان کړ نو کومه مرتبه ده چې ایمان او اسلام په خشته کیږي نو دا بیان د ما به حسن الایمان والاسلام کول غواړي. ایمان او اسلام خدا شي شو خو چې کم شي دي چې دا دواړه په خشته کیږي. ما به حسن الایمان والاسلام تپوس کول غواړي. لکه سړی بنگله جوړه کیو لکه څنګه رنګ ورکاو څومره بلفونه ولګاو فنشي څنګه وکړو نو هغه ورته د هغې مویې داسې بلفونه ولګاوه زیات رنګ ورکړه چې بنگله دې پې ډېره ښکلې ښکاري. نو ایمان او اسلام خو مې زده کړل په ایمان او اسلام خشته کېږي پسه نو احسان معنا ما به حسن الایمان والاسلام نو د دې تپوس دې سره مناسب و. دویم باعث داو چې قرآن او په حدیث کې د احسان ډیر ذکر شوی دی او محسن د خدای په محبوبینو کې راغلی. خدای وی هل جزاء الاحسان الا الاحسان او ان الله يحب المحسنين. نو خدای محسن خوښ کړی دی او احسان یې خوښ کړی دی. نو چې دا احسان څه ته وایي ایمان خو مې وپېژن عقایدو ته وایي اسلام مې وپېژن چې اعمالو ته وایي. دا احسان څه ته وایي چې بار بار یې صفت په قرآن او په حدیث کې راغلی دی او مطلوب دی د مسلمان نه. ځکه خدای وایي ان الله يحب المحسنین خدای محسن خوښوي او جزاء د احسان احسان ده. او للذین احسنوا الحسنى وزیاده چې چا احسنو کړي نو هغې له حسنا ده. نو احسنو څه ته وایي او محسن څه ته وایي او احسان څه ته وایي. نو د دې تپوس باعث دا چې د احسان تعریف او د احسان محبوبېدل او د محسن محبوبېدل په قرآن او حدیث کې ذکر و. نو چې د دې حقیقت څه شی دی احسان څه ته وایي باعث یې دغه خبره. اوس جواب څنګه وکړو حضور پاک وی داسې عبادت کوه لکه چې ته خدای وینې او که دا نشې کولی نو خدای خو تا وینې. نو دې کې جواب ورته د یوې مرتبې بیان دی که د دوو مرتبو. نو دې کې محدثین مختلف دي. حافظ ابن حجر ورته وی د احسان په تعریف کې حضور ورته بیان د عبادت کې د دوو مرتبو یا عبادت په دې طریقه کوه دې ته مقام د مشاهده وي یا په دې طریقه کوه دې ته مقام د مراقبه وي. نو چې په یو د دې دوو طریقو کې نو دا احسان دی. اوله طریقه ان تعبد الله کانک تراه داسې عبادت بکې لکه چې خدای پاک وینې دې ته مقام د مشاهده وي. او که دا مقام تا ته نه حاصلېږي نو فإنه یراک
بے پا دا سی طریقہ کولا که چه خدای پاک تاوینی تو دا خدای پا نظر که دا دی مثال لعمو دا بصویر دومره دا بادشاہ دربار تلاش نو بصویر چونکه بادشاہ ویني نو په کمال خشوع تواضع ولاړ یو په ادب او عامه بادشاہ نه ویني خدای به هم د ادب لحاظ کوي وی که زه بادشاہ نه وینم بادشاہ خو ما ویني کنه دا خو ادب دی دربار دی د بادشاہ دی که څنګه به ادبي وکم نو دی ادب نه پریدي په دې وجه نه چې کنيسه نه وینم کته نه ویني خو خدای خدا ویني نو حافظ ابن حجر وای چې سید الکائنات ورته عبادت طریقه خو دلا یې په طریقه د دغه او مشاهده یا په طریقه د مراقبه په دې وخت کې دا و عاطفه ده او دا ان شرطی ده نو دا څه شو کانک تراه فإن لم تكن نافی عاطفه ده او فإن دا ان شرطی ده کته نوینه خدای پاک نو فإنه یرا خدای پاک خداوینه نو بیان حافظ امام نووی سے براوالا شد مسلم پر شرح کی او یہ حضور ورطا یوی مرتبه بیان کرده دونا اگا مرتبه دا کمال خشوع دا تواضع دا چطور خدای عبادت کوا پا کمال خشوع خضوع سرا لکه چې تم خدای ویني او خدای هم تا ویني او که دغه تصور دې زړه کې نه راځي چې زه خو خدای نشم لیدلی نو خدای خو تا ویني کنه نو بیان د یوې مرتبه علت د خشوع چې دی هغه رؤیت د خدای دې تعالی را چې ته د هغه دربار کې ولاړې مخامخ هغه ته ستا لیدل هغه لره نه دی مانا بلا یو تپوسو کو طالب بعض غیر مقلدین وای چې خدای پاک ناظر دی حاضر نه دی یعنی خدای په عرش ناست دی مونږ ویني خو مونږ سره نه دی ما داسې بنوای خدای پاک په عرش هم دی خدای مونږ سره هم دی ان الله معنا دا خدای تعویل با په معیت کې نه کې چې په اعتبار د قدرت مونږ د اراده سره دی اخو په خپل راضي چې خدای مونږ سره دی او قدرت او اراده مونږ سره یو صفت علی اطلاقه منه او بلکې تعویل کوي مونږ دوه علی اطلاقه منو خدای په عرش هم دی خدای مونږ سره هم دی معیت د خدای ذاتی دی نه صفتی خبره پته ځکه د خدای معیت کله بغیر علم و قدرت و اراده ذکر ہے ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون زد تنزدیم خطا سمانوین او اذا سالک عبادی عنی فانی قریب بعضی که ورسر علم ذکر دے خواہ جدا ذکر دے ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا عسى إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا أخو جدا صفتهم بمستقل خدای استواء على العرش حقیقتا ده او د خدای معیت منصر حقیقتا ده خدا بنوي چې خدای ارزه ده ځکه دا عامی تعبیر ده نه ذکیدل خدای ته زمه منسوبه وا خدای ته معیت منسوبه وا ځکه معیت راغله مونږ چې کوم ځایو مونږ سره خدای ده په خبره په بخاری کې بدل راشي پن العبد يسجد بين يدي الرحمن او کلو فن ربه بينه وبين القبلة
چې سړی مانځه ته ولاړی لاړې د مخامخ نه تو کی یمین او یسار ته دی تو کی فإن الله قبل وجهه. نو که دا د علم او قدرت په نو علم او قدرت خو یمین او یسار تم دی، نو یمین او یسار ټکول روا کړل لاړې ټکل او قبله ته ناروا کوي. فإن الله قبل وجهه فإن الله بينه وبين قبلته. بخاری کې دل راشي. نو یو طرف ته لاړې بند، دو طرف ته جائز. نو تعویل په قدرت او اراده صحیح دی؟ نه، تعویل مکه. خدای پاک استوا علی العرش هم کړی دا او تفصیل خدای ته معلوم دی. موږ په ایمان مکلف یو، په نور او حقایق په پیژندونو مکلف. او خدای معنا هم دی. د دې ذهن کې دا چې خدای په عرش دی، نو معنا څنګه شو؟ نو قیاس ته خدای کوي په مخلوق، دا غلطی ده. نه دا خدای صفات زمون د قیاس نه بالا تر دی. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. پیږي دا خلک اوس په دې په عوام منبر د پاس دا تقریر کول یا عوام په دې دوکه کله په امت کې انتشار پیدا کول. سلف دا بحثونه کړی کله خدای په صفات ایمان دي چې څنګه غویلې دي هغه حق، او په دې کې مبتلا کول په جګړې کو امیان پسې پیږي. نو دا امت ته پر خیر کې کې دوی شر کې شر او فساد کې جاهلان دي. نو استوا علی العرش حق ته او ان الله معنا حق ته. موږ دا ټول منو چې څنګه خدای او رسول ویلي دي، تفصیل علی مراد الله تبارک وتعالى. نؤمن بما جاء به رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا دې پورې مې درته وې چې امام نووي سے وی بیان د یوې مرتبه ده، ا مرتبه د خشوع د خضوع. اداوی چې موږ عبادت په کمال خشوع خضوع کوا، لکه چې ته خدای ویني او خدای ته ویني. که دغه خدای ته نه ویني نو خیر دی، ځکه خدای خو ته ویني او بنا د خشوع د خدای په لیدو د تعالی را ستا په لیدو نه د خدای لره. نو په دې وخت کې دا ان وصلی دی او دا فی پر تفریعیه دا عاطفه نه ده. که نوینه خدای لره نو څه پروا نشته، اگر چې خدای نوینه خو خیر دی، ته په کمال خشوع کوه، ځکه خدای خو ته ویني کنه. نو بنا د خشوع د خدای لیدو هم دی د تا لره، نستا لیدل خدای لره. لکه مړون چې لاړ شي دربار د بادشاه ته، دی به بې ادبه نی ولا نه بې ادبه خبرې کوي. که دی وي چې زه خو خدای نه بادشاه نه وینم خیر دی، خلک به ورته وایي که بادشاه ته نه وینې خو دا دربار ته چا دی؟ ته خو به د بادشاه د دربار لحاظ کوې که نه. ما په دې خبرو خیال لرئ ښه، ځان سره یادوئ. مدارس عقیده زما دا او خدای پاک په عرش، لکه خدای په عرش ناست، لکه دا چرته سلف و صالحین نه دا تعبیرات راغلي چې ځان ته سلفیان وایي. نه خدا تعبیرات نه کړي، نه د خدای په صفاتو کې بحثونه کړي. دا خدای ماغ بس څومره چې قرآن او حدیث کې راغلي هغه چپ شوي دي. امام مالک صاحب نه چاته پوښتنه وکړه، استوى على العرش وكيف استوى؟ وی الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة اخرجوا عني هذا المبتدع. وباسه دا سر استواء راغلی په قرآن او حدیث کې، نور د معانی او د حقایق او د کیفیت بیان نه راغلی. وباسه دا تپوسونه صحابونو دکړي، نو سلف و صالحین په دې کې باس کړي. د خدای ذات او د صفات علم مونږ نشي.
د علم د صفات او خطابه د علم د ذات ته او د خدای ذات علم حقیقی ازمون د پوینه بالا تر ده او د خدای صفات انسان لا معلوم دی د انسان په صفاتو پیغو او خدای ذات د مون د علم نه بالا تر ده او دا هغه د صفات او حقیقتا مصداق او بیان دا زمون د فهم نه بالا تر په ایمان په لرو چې څه خدای او رسول ویلي دی حق دی علی مراد الله ورسول دا کافی نه ده بس دا لیکي او دا خلقو تقراوی په منبر وای زناورو امت کې چې دا خدای په باره کې شک راغی نه غیب وای نور مو پکې سي مثال الله به کافر شي مثال الله به قادیانی شي مثال الله به بل څه بلا جوړ شي او شی وینم داس عربی کې متلم دی وی الله مذهبیت قنطره الله دینیه لا مذهب کېدل د لا دینیه یو پل مثال لا دینش خیال کا امام نووي سے وای په دې حدیث مبارک کې بیان د یوې مرتبه ده او حافظ ابن حجر وای بیان د دوه مرتبو او وای بیان د مرتبه د مشاهده یا د مرتبه د مراقبه او دا بل وای نه بیان د کمال خشوع د خضوع ده چې عبادت په کمال خشوع خضوع سره کاوه کدا کدی ته ګوره ام خشوع تقاضا کوي او کدی بل جانب ته ګوره ام خشوع تقاضا کوي قال متى الساعه په قیامت پکې دا سلورم تاسو قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل مسئول عالم نه ده پدې خبرو کې د سائل یو درو خبرو ته خیال لره اول دا چې باعث د تپوس د قیامت سو دا اول ته تپوس دیمه دا چې قیامت ته ساعت ولې وای دریمه دا چې د جواب د مصطفی مطلب سره حضور مبارک ورته څنګه جواب ورکړ ما ولا خبره چې باعث دا دی چې ایمان او اسلام او احسان ورته خودل شو او په دې کار باندې کېدل نو د دې نتیجه به کله سرګندي د دې ثمره به کله سرګندي نو د ثمره او د نتیجې وخت سره تا ایمان نوړ اسلام دې وروړ په احسان دې عمل وکړو فائدې سو شو ا فائدہ به کله سرګندي نو د محل د فائدې او د محل د نتیجې تاسو کول دا مناسب سوالي لکه ته امتحان ورکته په کله به جواب روزي کله به اعلان کیږي د نتیجې نو دا سکنی شوی چې دا سوال عباس ده نو دا عمل د نتیجې او د کارنامو د عاقبت تپوس کول دا مناسب سوال لے بلی او دا چې دا نظام قائم ده چې دې کې انبیاء کرام راغلي او اولیاء او صالحین او امتونه دا نظام به کله ختمېږي د کوم شي چې مبدا وي دا غي منتها وي دا یا الله چې ته کله پیدا شې دا یقین لره چې اورز بمره هر شي ګل شو دا به یقیني چې اورز به دا ختمېږي ماشي چې پیدا شي دا به یقیني چې اورز به ختمېږي ماشي ته دنیا حقیقت سمالم فارسی کی وای ای پشکے دانت کی بستان اس کو جا در بہار زندگی و مردگی سے یا ماشی میگیو دا گنگٹی دس پرلی پا زمانہ کیوشی ایتا دا سپتا لگی چی دا باغ چا کرلو سمرا مدیتی رشوی دا صدا پارا کرلے شو مالکی سوکتے آخو اس پرلی کی پیدا شو چی مرد گرم شی و سورت پس ختم شی نا انتا دا باغ حقیقت سمانم دے دغه شان زمون مثال لماشو می ګوره
مو خو یو وخت کې رانو په دې سن کې د دې سنه پوره خدا دنیا خو چا جوړه کړې ده صدا پاره جوړه شوې ده چا جوړه کړې ده سله جوړه کړې ده نو پشا کے دانت کے بستانس کو جا در بہار زندگی و مردگی سے تپوس کی متسا دا نظام بکل ختمی گی دا خکول نظام چی منگوینو باغون دی نور دی سپومه دستوری دا خنو دی کی شک نشتا دا پیداشی عورت بختمی گی دا کمشی چی مارتے مبدوی نو غائم بی غر تا خیجی خیجی آخر برا کزیک چه سر تورا سی بے خبا اخوات لیل نشت نو تپوس مناسبو غیر ضروری تپوس نو دارم بے خبر شو بے مدا چی دے قیامت تا ساعت والے ہوئے قیامت خوب دا زمانہ دا ان یومن عند ربک کالف سنت مما تعدون او فی یوم کان مقدار 50,000 سنه یو ځای کې تعبیر د 0 کالو بل ځای کې تعبیر د 500,000 کالو شوی او دلته تعبیر په ساعت سره ساعت خو یو ساعت ته وای نو قیامت ته ساعت والے وای نو علماء د دې مختلف وجوهات وای یو دا شرات لل به په یو ساعت کې ذکر ورته ساعت وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب لمح البصر نم زیات نږدې دی لمح البصر کې دوه حرکت یو د بندول بل د کلاور او دا به یو حرکت نم تیز راشي او راتلل به په ساعت کې ذکر ورته ساعت یا دا چې د قیامت پر بدا کافران دی تیر زمانه ته ساعت وای چې موږ خو هیڅ وخت تیر نه کیو ساعت بو کلب لم يلبسوا الا ساعه من نهار بلا فعلوا لك الا القوم الفاسقون نو تسمیه د ظرف په اعتبار د مظروف سره مجاز دې پکې مرسل یا د خدای پنی ساعت خدای ته صدق د خلقو په نظر کې بدمره مودې خو خدای او مسلمانانو ته هم ساعت نیکان حضور مبارکی په حدیث کې راځي او مسلمانانو بدمره وختي لکه د مازیګر او د ماقام په میاس کې کا صلات العصر یا ورته قلبن وی الاوړه د خډیره مو د خو تعبیر د فساد سره کې بعض نمونه علی العکس وی لکه تلون کې قافله ته قافله وای قافله معنی واپس راتلون کې دیزیو نومه قافله ده یا صحرا ته مفازه وای صحرا خو دشت د هلاکت زیره نومه مفازه ده مفازه معنی د کامیابی ده نومه بالعکس ده نو چونکه ډیره زمانه ده نوم ولا د ساعت کې خو دې شوی ده بالعکس خدرې خبره حضور مبارک ورته سوی مل مسئول عنها بعلم من السائل دا نه وای چې ما ته نه معلومه وی قیامت بکلی دا نه وای چې ما ته نه معلومه آسان جواب خدا حضور مبارک دا سے خپل جواب خوښ چې آینده لپاره دروازه د سوال بند نکړه وی ما سکه په دې باب د علم د قیامت کې حقیقتا چې د چانه تپوس کیږي او څوک تپوس کی ټول برابر دي ان قاعده خدا چې مسئول عنه عالمي د سائل ځکه خو ته تپوس کوي کله سائل د علم دا یقین می چې مسئول عنه زما په شان سره دی بیا خو ته تپوس نه کوي یا زمانہ کم دی تپوس خلق دا چانه کوي چې هغه په خپل ځان نه لوی غني چې دل جواب وردي نو حضور دروازه بند نکړه کده ویلې چې ما ته نه معلومه نو کې دي چې بل چاوي ما ته معلومه او یا آینده نه بل چانه تاسو کې نو حضور دا سي جواب وکړو چې آینده لپاره دروازه باندې
وردی باب کی تپوس مکه ځکه مسئولان هو عالم دې د صاحب سو کوئی دا د جبريل جواب او خدای د پجبه مبارک سرګند عیسی علی السلام د جبريل نه تپوس کړو چې قیامت بکله ما ورته مل مسئول عنها بعلم من الصاحب هغه جواب خدای د مصطفی پجبه ادا کې جبريل ته چې تا څنګه عیسی علی السلام تویلو مل مسئول هغه زتا ته وسأخبرك عن أشراطها او علامه برتوخه شرط علامه ته وي شرطي پولیس ته وي ځکه هغه دلته یو ستاره لګولې شرطه عربی کې پولیس معلم په یو علامه وی علامو کې دا ولدت الامه ربها د وینځنه پیدا شي مالک څنګه د وینځنه مالک پیدا شي نو سو کوئی دا کنایه ده د کثرت د امهات الاولاد وینځي بډېری شي جنگ جګړې به نو وینځي بډېری شي سو کوئی حرام غلط لین دین بزیات شي حتی کې چې وینځه بخپل زوی والی ام ولدی به خرسيږي کني ام ولده چې ام ولده شي خرسي بند نو دا سه بیع د امهات الاولاد بزیات شي چې کله به زوی په خپل والی په بیا درې مې کنانه دا سه بادشاہ نه چې د وینځه اولاد وي یعنی دا سه وختونه براش چې بادشاہ با اکثر د وینځه زامنه نو دا چې بادشاہ د وینځه زوی وینځه په منځله د مملوکه شو د مالک شو لکه مامون رشید او د لوی بادشاہ د وینځه زامن میمون د حیدران دیو دا هارون رشید خپل خزه وسو یعنی اصله زبیده دا تر لوري مو نو یو ورځ دا غینه تقاضا کوله تبلیغ والا صحبت تسوي ما غي زما صرفږي او خذو کې مکر ډیری دا غوینځه دې سره نه زکاتو حیدران وینځه ګرځي دا غي سره نه زکاتو ما غي له خدای دا ګل علی زوی ورک مامون الرشید نو دې خزي چې بدا زوی ولیدنه په غصه باشه وزله کې به خدا تا کړی دې ځان ته نو دا غي زوی محمد امین او دا حیدران زوی مامون نه بادشاہ مامون خو خوځه کې دی ډیرو خيار او دا خزه خو خپل زوی خو نو خزه به پکاره دا چې دا د وینځ زوی ستا وخت او داس دا ولدت الامه ربها د وینځ خپل مالکان پیدا شي غزوی بادشاہ شي غرب وګرځي او د مربوب شي سلورم داوی کنایه د حقوق الامهات ته مې خلق به د مور پلار پروانه لري مور ته بداس سپک ګوري لکه سړی چې وینځي ته سپک ګوري خزه ورته ګرانه یو مور ورته سپک کینه مور وي ته په خلاص ته د ماخ کار نه تاسو ګره د خلق سلوک د مېند چې شې دې لګا غواړي یړای به د مور پروانه لري نو حقوق الامهات بدیات شي نو دا علامه دا خرابې دو دا قیامت با هغه وخت راځي چې حالات خراب شي واذا تتعمل لترات بالبهم في البنيان بهم کې جرم لیکل دي او رفع لیکل دي چې جر کې نو صفت د بل شو او چې رفع کې نو صفت د رعات شو چې جر کې نو معنا به داشي چې وګدوال شروع کی فخر شروع کی په وګدوال د بنگلو کې رعیان د تور او خانو بهم د بهما جمع د بهما من تور خان د سپکوي او سرو خان عزتمند دي سرو خان د مدح په ځای کې استعمالي مال حمر النعم نه دا شیخ وخت او د دې په ایواز کې مې حمر النعم نه دی خوښ
نصرو خان د مته او د شرافت په ځای او تورو خان د ذلت په ځای کې استعمالي. هغه ساروانان چې د تورو خان او ساروانان یعنی ذلیلې هغه به اوچته اوچته بنگلې شروع او یا به مرفوع صفت دروعات ده به جمع د بهیم ده چې وګدواله په شروع کې ساروانان تور په بنگلو کې هغه تور ګور ساروانان هغه بلولې بنگلې شروع نو بنگله جوړو سمانه نه دي او مقصد دا چې راځل د خلق بوچت شي او شرح بحکت شي فساد بد حالات دا یا در کمزور سړی ارشي تلاش کوي تجارت کې په سړکم کینی وګم خرڅین اسوارم خرڅین ځان ورته بدی نخکاری او دا چې سړی ځان تلوي سړی وای نو دی ارکار نشي کوله ځان ورته بدی ښکاری او غریب پاتې شي او دا غریب سړی مالدار دا زموږ چرته ده کوم داسې دی ګډ بانو وسلولې بنگلې جوړه او خانان پکړ شو ځکه زموږ آمدن نشته اوس او تجارت کې کاروبار کوي نو تاجرانو چت شو او د زموږ خاوندان حقته شو اذا تطاولت رعاة الابل البهم چې ګدواله شروع کی تفاخر شروع کی په ګدواله د بنگلو کې سرون کی دو خان تورو یا سرون کی دو خان چې تور سرون کیو فل بنیان پابردو فی خمسن قیامت په زمن د پنځو سيزونو کې ده لا یعلمهن الا الله چې بغیر د خدای نه بل چاته نه معلوم ده جواب په طریقه د خېدو بس وکړه دغه خمسن کې خبره ده دا چټونو ته وکړه چې څوک امام ابو حنیفه دا منسوبینو دا جاهل له او ائمه کرام سپکه کولی ادا غینو مغشتل الله کارنه که جمعات له سامان وقف شي او ته ضرورت ني نو که خرڅه کې پاغې لګي خټک تا که خرڅه نشي خرڅه دي نو به په بل جماعت لګول شي دا بس کې دونه خدا جبريل عليه السلام د سړي په شکل لا ټول قومونو جنکه نه خو له بعد قومونو چاہے پولیس پکو تک پلاس ولا دے داونه ما دې تاسو کوم پیدا صرف دې لپاره چې شګانو د سپاه صحابه جګړه اسه نه چې شیطان پتا سوراشي یا سو فسادونه دا مې ډیر راته وونه تعویل په علم او قدرت سره دا تعویل له تعویل مکه ورکات په ناس تکول دا د شپې باندې کې راغلي د سنتو نه پس د سماس وته ما خامای که همانه نه ده چاوي چې جهان د عبدالانو په لاس دا څوک وای عبدال معنا خدا نه ولا داغه په لاس کې دا سوال بچانه کې راغی نه کې زموږ د خیر او شر مالک څوک دی خدای دې کوم بدل له عبدال سي والقدر خيره وشره من الله تعالی دا چاره لکه د سمکیانو دا ګډه وړه خبره مونږ نه پخ دا وی په لاس کې خدای په لاس کې راکړه انسان په لاس پلان کې لیکلي خپل کار وکړي موږ چې غلطو خبرو پسې نه جنت او آخرت دا خو پیدا دي خدای متعلق خدای ویلي چې همیشه وي هغه مستثنا نه چا بریلیانو پسې مونږ کړو پلان کې عالم وي دوباره دی که سړی ته پته لګي کنه چې حالت بریلی دی نه دی ورسي او که سړی ته پته نه لګي دا دی جو جمعات کې ډیر شو مونږ یو کو نو صلی الله علیه بدعت هغه پسا خاصتن کرامت نه
دخل اختیار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه اخو حنبلی دی او دا غیر مقلدین فتنه سن 1818 نه جوړ شو 88 نه شروع شوی دلته په پاکستان دا د انګریزانو حکومت مو د ملک وکټوریا نه په عربو کې نه دلته عربو کې سلور مصالح پنځه خو پکې نه او دلته نو دا رسته د انګریزانو دا کوشش چې امت کې څه اختلاف پیدا کړي 1888 کې سنه عیسوي کې غیر مقلدین پیدا شوی مخکینو ويكون انبياء بسال علم غيب ويكون رسول عليكم شهيدا شهید معنی دا چې عالم غیب نه حافظ ابن تیمیه لوی عالم اچھا په مخالفت باندې یو مسائل کې مخالفت یو علم او تقوا وي نو خود شافعی سے نو په ډیرو مسائل کې مخالفو د امام مالک سے نه مخالفو د امام احمد ابن حنبل نه مخالفو خدای په ولایت کې او په مبارکېدو کې شک شوبه نشته یو مخالفت په مسائل کې او یو تحقیر دی تحقیر خنه دی او مخالفت د مسائل کې راځي دا علماء یو بل سره بهم تمترون و بهم ترزقون سمانا مانا فینا نا معیت معنا اخبار توی خدای تبه نه منصوبه ځان ته منصوبه مونږ چې چرته یو خدای مونږ سره ده کوس دا سکوي چې مونږ ټټه ته وځو ان دا څه بنای چې خدای ټټه کوي نه چې مونږ چرته یو خدای مونږ سره ده دا خنزیران او سپیچا پیدا کړی دي ها کبل عبدال پیدا کړ او دا سکوي لشي چې دا خالق د خنزیران او د سپو لا خو به ادبی ده اگر چې پیدا کړی چا دي نو بعض الفاظ د به ادبی دي ابنوي اگر چې د خدای صفت دي که خنزیر دي که قلب دي که پښورا که ګیدړ دي راچو چا پیدا کړی خدای پیدا کړی خو بعض نمونه غشتل نو دا څه بنوي چې خدای ټټه کې دی اعوذ بالله دا خدای به ادبی ګړه غزا چې د هر قسمه زینه پاک دي هغه ته زېم منسوبه نه دا څه وای مونږ چې چرته مونږ سره خدای څنګه دی خدای پاک پیږي زه تاسو ته